الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. زما ډیرو خوږو عزتمندو، نن د ستاسو په وړاندې یوه داسې وظیفه پیش کوم چې د هغې حرامو خاص ته ضرورت راځي. نن په دې معاشره کې د ښځې او د خاوند ترمنځ اختلافات ډیر وي، کور په کور باندې جنگ او جګړې وي، یو بل نه نفرتونه وي. د ښځې او د خاوند به په خپل منځ کې محبت څنګه پیدا کیږي، دې دپاره یو روحاني عمل تاسو ته ښایم چې د سورة روم آیت نمبر 21 دی. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون. دغه آیات به یو کم سلزله په یو خوږ څیز باندې ووایي او دم به یې کې یو ښځه خاوند دي وخوري، د دې په منځ کې به الله تعالی محبت پیدا کړي.